زمونږ د ضلع هنگو سن آف هنگو صدر جناب شمس الرحمن صاحب اور ملک رحمان صاحب دې سره نور څومره ټیم دی سټاف دی خصوصا د دې هنگو انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز محمد زبیر صاحب اور محمد شعیب صاحب نور څومره ملګري دي ستاسو ټولو زه د کومې نه شکریا ادا کوم چې موږ ته د دې ملګرو سره مخاطب کېدلو موقع راکړه. اور دویم دا چې چونکې زموږ د اسلامي پروګرامات یا مذهبي کم پروګرامات شروع کیږي هغې کې یو بل سره تعارف اور یو بل سره سلام اور کلام کول افضل خبره ده. نو زه ستاسو خدمت کې اسلام تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خپل موضوعي سخن کې د 2 موضوعاتو باندې مختصر گفتگو کول غواړم. یو 14 اگست حواله سره زما خیال دا دی چې 14 اگست حواله سره ان شاء الله موږ مسپخین نه پس مختلف پروګرامات هغې کې به مفصل گفتگو بیا کوم ان شاء الله. ها سره 10 یو 2 خبرې هغې حواله سره عرض کول غواړم. پاکستان الله رب عزت موږ ته یو نعمت راکړی دی او د کې څه شک نشته چې دا نعمت دی او چې کله یو سړي ته نعمت میلاو شي نو هغې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. د الله شکر څنګه ادا کیږي چې ته د 2 رکعته صلات شکر ادا کړې، تسبیحات وکړې، ذکر وکړې، قرآن پاک تلاوت وکړې اور الله پاک ته سر به سجود شي. دا د شکر طریقه ده. اوس که یو سړی دا وایي چې نه شکر دې ته ویل کېږي چې زه ډول باجا ګانې او غونډه شپه فلم او پته نشته او بره مو زموږ د نوجوانان طبقه ګاډي باندې به د پاکستان جنډه لګولې وي، پاکستان زنده باد به لیکلي او دنه به د انډیا ګانه پکې شروع وي. دا څنګه ازادي ده؟ نه دې موقع کې زموږ کم نوجوان طبقه ده اکثر خاص کر ما د پولیسو والا ملګرو ته څو ځل ویلي ټرافیک والا ته چې د کم ملګري سلنسر کټ کړي او د کم شور جوړوي دو د کړي نه کړي سزا ورکړي د شرعي اعتبار سره جایز ده. دا ساوند پولوشن جوړي تاسو کې چې کم ایجوکیټډ کسان دي پیژني چې ایر پولوشن دی، ساوند پولوشن دی، دغه رنګې واټر پولوشن دا مختلف زموږ د معاشري مشکلات دي. دې سره موږ مخامخ کیږو او د ټول مشکلاتو سره نن پاکستان دی وخت کرایسس سره تیریږي. خاص کر اوس سیلابي کم کرایسس سره موږ تیر شو، زموږ فصل تباه شو، پټي تباه او برباد شو، خلک تباه شو. موږ ته پکار دی چې دی وخت الله ته متوجه شو چې الله د عذاب نه وشت کی. خو موږ د الله پاک شکر دا طریقه اختیار کړی چې الله تا پاکستان را کړی او دا ما غاړه کې ډول چولې زه به د ډول بس خپل خواهش مې پوره کومي نه داسې نه الله دې نه کې موږ نه د وطن عزیز پاکستان یو نعمت دی د الله پاک وانخلي واپس او دا داسې په اسانتیا سره نه دی حاصل. کاش موږ دا کم نوجوانان دي زموږ د یوث دي او کم د نیو جنریشن راتلونکي نسل دی کاش دا د پاکستان د تاریخ نه خبر وای چې د ازادي کې 10 لاک سر د زنانو هغه زنانه چې غینه سینې کټ کړې شوې دي سیکانو به د ښځې په شرمګاه باندې خنجر دننه کو او هغه ښځې بیا پاکستان ته نه دي رغلي د بلیډینګ نه ریل کې شهید شوي دي یا په لاره پټو کې پرتې وي دغو جنازې هم چا نه دي کړي. خو کاش زما مسلمان سره زما د نوجوان سره د دې خبرو احساس وي نن چې پرون شپې موږ څه کتلي دا به بیا نه و. خو بهرحال گزارش او درخواست دا دی د قوم کې شعور پیدا کول دي چې دې ورځ باندې موږ ته د ختم قرآن اهتمام کول، د مونځ اهتمام کول، د ذکر تسبیحاتو اهتمام کول پکار دي. دا احسنه طریقه ده د الله شکریا ادا کول. دویم تاسو دا هم پته ده موږ یو هفتې 2 هفتو نه مخکې مفتی معاویه صاحب دامت برکات مالی اور جناب شمس الرحمن صاحب موږ خپله کې ډېر ملاقات کېږي ستاسو په نسبت باندې ولې چې موږ هغې د کم شجرکاري کې لګیو نو موږ خپله کې مشوره او ملاقاتونه ډېر کېږي. شجرکاري زموږ اسلامي اعتبار سره هم اور لوجیکلی عقلي اعتبار سره هم د یو معاشرې دپاره ضروري چیز دی. زه کوشش دا کوم چې د اسلامي اعتبار سره دې باندې لږه رڼا واچوم. قرآن کې الله پاک دا فرمایي چې تبیانا لکل شی، پیغمبر دا فرمایي چې دا قرآن ما تابع نازل کړی دی کې د هر څه بیان شته. نو یو محقق دا لیکلي ما دا وکتلو چې شجرکاري په باره کې څه شته که نشته. وایي قرآن کې زه لګیا شوم ما وکتلو چې د ونې تذکره شته که نشته. وایي قرآن پاک کې 59 مقاماتو کې ماته د ونې تذکره میلاو شوه. بعضو ځایونو کې الله پاک فرمایي ولا تقربا هذه الشجره او بعضو ځایونو کې فرمایي من ورق الجنه او بعضو ځایونو کې اشجار لفظ راغلی دی. دا مختلف الله رب العزت دې دپاره ذکر کړي دي چې د ونې اهمیت معاشرې کې شته دی او د انسان ته ضرورت یې ځکه الله پاک 68 ځلې ذکر کړی دی، یو 2 ځل نه 68 ځلې. او جنات د جناتو د باغاتو تذکره کله ورته جنات تجري من تحت الانهار کله یو الفاظو سره دینه معلومیږي چې د سوسایټي کې ډېر زیات اهمیت دی. او بل ځکه الله پاک څه فرمایي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، زه اسمان نه اوبه را نازلې کړم او هغې سره د فصل تاسو روبسم رزقا لكم دا تاسو پر رزق غټ سبب دی.
دینه مونږ بغیر د خلاصې نه کیږي. بلکې لږ ساينس اعتبار سره وګورو تاسو کوم څومره د بایولوژي سټوډنټس دي ساينس سټوډنټس دي ته پته ده مونږه اکسیجن انهیلیشن کوم او د کاربن ډای اکساید ایکسهیلیشن کوم. ونه د دې اپوزیټ کار کوي کاربن ډای اکساید واپس اخلي او اکسیجن مونږ ته راکوي. نن پېښور کې یا چې کم زمونږ د علاقې ګرمه شوه د دې وجه ده چې دلته مونږ ونې ختمې کړي. او دا هم یاد ساتئ زه د ریسنټلی اوس تللی وم ما د پړچینار د سدې یو ویزټ وکړو. ما ته دا خطره محسوسیږي چې کومه ګرمۍ دلته هنګو کې ده ټل کې ده پېښور کې ده د هلته سدې ته ونه رسي او زموږ دا اورکزي ایجنسي متاثره نشي. ولې د ونو کټۍ دومره تیزي سره روانه ده هیڅ لګام نشته دی. هلته ګورنمنټ ولې مې کټ کوي بیا خلک شپې کټ کوي چې شپې پیاره جوړ شي بیا ورځې کټ کوي. خپله موږ د عوامو سره د دې خبرې احساس نشته چې موږ د ونو کټ کولو سره د علاقه ګرمیږي او دې سره چې کم باران دی غام متاثره کیږي او زموږ د مسلمانانو او د انسانانو کم صحت دی دا هم متاثره کیږي. خو بهرحال قرآن کې الله رب العزت د دې طرف ته دومره زیاته اشاره کړي. اور حدیث کې د مسلم شریف روایت دی ما بل روز شمس صاحب ته غا کوټ کړی دی. مسلم شریف یو روایت نقل کړی دی 3669 نمبر باندې. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو باغ باندې تیریدونو باغ یو کتلو تاسو یو کو چې دا مسلمانانو باغ دی که کافرانو باغ دی. چا ورته فرمایي یا رسول الله دا د مسلمانانو باغ دی. ګوره مخکې پیغمبر څه فرمایي وی هغه مسلمان چې غا ونه ولګي هغه مسلمان چې غا فصل کرونده وکي هغه مسلمان چې غا بغات ولګي اور دا نه ده مگر ولا شیء الا كانت له صدقه دا نه دی مگر د لپاره صدقه. دینه څوک لاندې کینی دغه پسې صدقه جاریه ده. هغې نه څوک خوراک سکي د دې لپاره صدقه جاریه ده. هغې نه څوک څه قسمه استفاده کوي د ته به اجر میلویږي. دې وجې نه ونې لګول صدقه جاریه ده. ګوره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراحتاً فرمایلی دي. اور دې ضمن کې الخصائص الکبرى کې علامه سیوطي رحمت الله علیه وایي واقعا نقل کړي ډېر مفصل ده خزي درته مختصر وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ونو لګېدو د څومره اهمیت ورکړی دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې هغې د 300 سال عمر نصیب شوی دی او دا واحد صحابي دی چې یهودیت باندې پاتې شوی دی چې کله یهود مسلک و بیا چې کله عیسایت راولو عیسایت کې وخت تیر کړی دی بیا چې کله ورته پته ولګي د یهودو علماو او عیسیانو علماو ورته وایي چې اخري زمانه کې به یو پیغمبر راځي هغه به محمد احمد نوم وي هغه به دا صفات یو کجورو علاقه کې به وي. نو سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تلاش کې مدینه منورې ته ورسیدم. ما خو چونکې عیسیانو علماو سره یهودو علماو سره وخت تیر کړی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفاتو نه ډېر زیات خبر و او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نږدې پاتې شو نو راته پته ولګي چې دا کم صفات دی به نه دي نه ښه صفات پکې دي. وی بیا داسې چلو شو چې زه یهودي غلام وم او هغې سره ما مکاتبت وکړو. مکاتبت دې ته وایي چې ته خپل مالک سره دا ولیکې غلام ولیکې چې دومره پیسې به زه درکوم خو ما به ازادی. وی هغې ما ته ویلي چې 300 د کجورو ونې اور 40 اوکیا سونه دا چې ما ته راکې ته به بیا آزاد وي. وی زه ډېر زیات غریب یم زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رالم ورته یا رسول الله ما ایمان راوړی خو د 300 ونې به څوک لګوي. وی ما ته ویلي چې کوم ځای کې د ونې لګول دي وی زه یې ما ورته منشن کړو چې دې ځای کې به لګو. وی بیا ما ته وایي چې د چلو که کندې کې د څومره کندې دي دا تو بس ونې لګول زما کار دی. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبا ته راغلو او دغه کندو کې کجوري ونې خپل لاسونو مبارکو سره ولګولې او بیا فرمایي چې ما د هغه الله ذات باندې قسم وي چې چا قبضې کې زما روح دی زما زندګي ده. وی روان کال ته هغه کجوري الله په غټې هم کړې او کجوري هم ونیولې. وی 299 کجوري خیر ټیک وي یوه کجوره خرابه وه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته راغلو ما ته وایي چې د یوه کجوره خو دا وچه ده د ولې ورته ما وویلو چې یا رسول الله دا ما لګولې ده. وی ما ته یې د ونه دوباره وبسه دوباره یې خپل لاس ولګوله روان کال ته هغې کجورې ونیولې. وی 300 کجورو مسله حل شوه پاتې شوه د سونې خبره چې دا 40 اوکې سونه به څوک برابري. وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رالم چې یا رسول الله د یوه مسله حل شوه بله پاتې ده. وی دې کې یو صحابي ورته راغلو ورته یا رسول الله دا د سونې خښته ده دا ما ته میلو شوي ده او زه دا غواړم چې ستا خدمت کې دا هدیه کړم. وی هغه خښته یې راواخیستله او چې ما ته یې راکړه هغه ډېره لږه وه. ما ورته یا رسول الله دینه 40 کې نه پوره کیږي. وی توکاڼې مبارکې راواخیستې هغې ورباندې ولګولې. وی ما ته وایي اوس لاړ شه دا به د یهودي چې کوم ضرورت دی هغه به پوره کړي. هغه چې کلته وزن کړه 80 اوکیه چندي هغه جوړه شوه. وی 40 ما هغه ته پرېښودله 40 مې ځان سره واپس راوړه بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. الخصائص الکبرى کې علامه سیوطي رحمت الله علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات ذکر کړي ده دغې معجزاتو نه ده دا ونې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهتمام کړی. انشاءالله تاسو کې کوم ملګري عمرې ته تلي یا به ځي د مدینې منورې نه لږ مسافت باندې سلمان فارسی رضی الله عنه باغ دی. اوس د عربو غاډر ختم کړی لږ یې څو ونې پکې پاتې دي. الله دې وکړي موږ ستاسو ټول ته هغه زیارت نصیب شي. هغه ونې اوسه پورې هم شته. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده. او بل یو واقع نقل کړي نوشیروان بادشاه تاسو اورېدلی هغه ډېر دینداره بادشاه و. یو ورځ یې چکر باندې روان و یو بابا یې وکتل ونې لګوله. نو نوشیروان ودرېد او ګپ شپ یې ورسره ولګولو. ته بابا
مسجد کې کېنه کور کې کېنه خپل عبادت کوه قبر ته روانې ګیره د سپینو د ونې لګئ بابا ورته ډېره عجیبه خبره وکړه ورته بادشاه سلامت دا ونه دې دپاره لګوم چې ټیک ته ما دپاره خو به څه نه وي خو زما راتلونکي نسل دپاره به دا ثمرات میوجات ورکړي هغې به ونه فایده اوچتوي بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو اس نه ورته راکوز شو هغه ته انعامات ورکړو او چې کله اس باندې بادشاه کېناستو نو شیروان بیا د ورته وایي چې یو بله فایده راته وشوه ما دا خیال و چې زه د ونې لګوم ما بچو ته نمسو ته به فایده ورکوي خو دا راته معلومه شوه چې ونه سړی لګوي په دې وخت باندې فایده ورکوي ګوره تا راته انعام راکړو بادشاه د اس نه بیا راکوز شو بیا ورته دوباره بل انعام ورکړو او چې کله بادشاه رخصتېدو ورته ګوره 2 انعامات الله پاک راکړو یو دا چې تا راته په خپل لاس باندې 2 ځلې انعام راکړو او یو به زما بچي به د دې نه استفاده کوي ټیک دې ما نن ونه ولګوله زه به د هغې سورې لاندې کیدای شي کېننم د هغه میوه زه ونه خورم خو زما بچی زما نمسی هغې نه به استفاده کوي ما تا ته به اجر میلویږي نن 14 اګست باندې تاسو ته زما ګزارش او درخواست دغه دی دې مهم کې صرف دا نه چې دا د شمس بای ذمه داري ده یا د سن او فنګو کوم ملګري دې ذمه داري ده نه زمونږ هر مسلمان دا ذمه داري ده ما تاسو ځکه شرعي اعتبار سره ساينس اعتبار سره لوجیکلی په دې باندې روشنی واچوله چې د دې اهمیت تاسو سره پیدا شي ان شاء الله مونږ نن پس په دا عزم کو چې د ونو حفاظت په هم کوم کمی لګیدلې د غي حفاظت راتلونکي وخت کې کله د دې سیزن خپل کور کې به ونې لګو او د نورو خلکو کې به دا شعور پیدا کو چې تاسو به داسې نه کوئ زما ملګري آذربایجان ته 16 دین ته ټور ته تللیو ما ورته ویل عجیبه خبره راته وکړه آذربایجان والا ازبکستان تاجکستان د مشرقي وسطا ممالکو ته تللیو ما ته وایي چې مفتي صاحب موږ د یو عجیبه شیز وکتلو چې حیران پاتې شوم څه عجیبه شیز وایي آذربایجان کې مو وکتلو منځ کې روډ منځ کې یوه ونه نه روډ 10 تاو شوی 10 تاو شوی ویل ته یو مقامي کس نه موږ تاسو وکړو چې دا روډ سیده ولې نه دی چې دې دومره غټ دا چوکي جوړ کړی دی وایي دا روډ کله جوړېدو دی منځ کې دا ونه راغله نه چې دا کم روډ جوړېدو ولې او دا جنګلات ولې دی په خپله باندې کېناستو چې دا ونه کټ کو دا د قوم او د ملت نقصان دی او که روډ سیده جوړو عوام ته سہولت خو ونه صحیح کېږي وایي دې ورته اجازت ونه کړو چې نه تاسو خیر دلته چوک جوړ کړئ ښه دا ونه بچ کړي وایي موږ حیران پاتې شو چې هلته کې روډ دي ونې نه اړولې خو ونې نه وکټ کړي هلته کې دومره خیال ساتلی کېږي یو پاکستان دی چې دلته مونږ کم مشکلاتو سره مخامخ یو دلته د انسان اهمیت نشته د احسان گردن کټ کېږي ونه خو ډېره ورکوټي خبره ده خو دا زمونږ کمزورتیا ده مونږ نن هر څه مولا ته پرېښي دي چې دا مولا طالب او عالم مفتي پوه شه دا پوه شه کاري پوه شه دا به دغه کار کوي مونږ خپل ځان دی نه چې کوم عوامونه سې هغه بېغمه کړی دا نقصان د دې وجې نه کېږي راځئ نن به د عزم د دې خبرې کوم انشاءالله چې دا شجر کري د ونې لګول دا زموږ ستاسو ذمهداري ده صدقې جاریه هم ده او دا مونږ به د ځمکې حق هم دی تاسو ته پته شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبرستان کې تېرېدو نو 2 قبرونو منځ کې تېر شو एकदम ودرېدو نه لاړو یوه څانګې د ونې نه ماته که څانګې په منځ نیمه که یو قبر باندې ولګوله بل باندې صحابه کرامو نه تپوس وکړو یا رسول الله دا ولې وایي دې دواړو ته عذاب قبر شروع او د څانګې ما راواخیستلې دا په دې قبر باندې ولګولې د شین بوټي د الله ذکر کوي چې څومره پورې دا بوټي شیني د عذاب قبر به دوی ته نه میلوي دې صرف دا نه آخرت سره هم تعلق شته دی خو دا علماو لیکلي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی مونږ ته ستاسې نه دی کول پکار خو بیا هم چې کله قرآن کې دا راغلي چې هر یو شی د الله پاک ذکر کوي لکه یوه ونه بوټی دی قبر سره خوا کې لګېدلي هغه ذکر کوي کیدای شي الله رب عزت هغه وجې نه هغه مړي سره هم ګزاره وکړي هغې ته عذاب قبر ونه اوچت کړي موږ خو الله ذات نه دا امید دی چې هغه ډېر ان رحمتي وسعت کل شی اعلان یې کړی چې زما رحمت ډېر زیات وسیع دی او زما غوسې باندې زما رحمت هر وخت مقدم وي ورنه مخکې کېږي سبقت ورنه کوي د دې وجې نه انشاءالله موږ به دې خبرې عزم کړو نن دې مجلس کې دې اعتبار سره څومره کوتهي شوي په هغې به استغفار کوو او فیوچر کې مستقبل کې به د دا عزم کوو چې انشاءالله موږ به د شجرکري د ونو بوټو د دې به انشاءالله پوره تحفظ کوو او د دې حفاظت په خپله ذمهداري ګڼو زه بیا اخر کې جناب شمس صاحب د دې څومره سټاف ملګري دي ټیم ملګري دي نور د کم د زموږ د دې انسټیټیوټ ملګري تاسو ټولو ډېره مننه کوم او زړه کومې نه مو شکریا ادا کوم جزاکم الله احسن الجزا